11 کالو جینۍ ده اکیوټ ویژن چینجز دپاره راغله هسپتال ته. وي دا بل سټوډنټ سره لګېدل ده او هغې نه بعد ورته سترګه کې چینج راغلی رایټ آی کې. دې ته مخکې هم های مایوپیا وه، اوس رایټ آی کې ویژن 20/50 شو، مطلب مایوپیا ښه زیاته شوه. نو لینس چې ډسلوکیټ کېږي اټومیټکلی مایوپیا به کېږي، ایمیج به د رټنا نه مخکې لګي. نو اوس څه وي چې اکسټرا ocular muscles are intact and there is vibration of iris. نو آیرس وایبریشن چې دی که نه دا خو په دغه کې کامن دی لینز ډسلوکیشن کې. او iris vibration during the left and right movement and a finding assistant with lens dislocation په خپله یوې lens dislocation دې ته دی نیکسټ صحیح دې له څه کول پکار دی ایکول وکړه، ځکه چې سټوډنټ یو بلې جینۍ سره جنګېدل او هغې نه دومره لینز ډسلوکیشن کېدل، دا بیا څه عامه خبره نه ده. دا مارفن سنډروم دی صحیح ده. نو مارفن سنډروم کې به یو کارډیوګرافي باندې څه میلایږي ایورټیک ډایسیکشن ایورټیک ډایلیشن او هغې د وجې نه به ډایسیکشن پیشنټ پرډسپوزي. مطلب چې دومره په نه خبره باندې کې لینز ډسلوکیټ کېږي جنګېدو سره که نو څه نه څه خو دي. او دی الریډي های مایوپیک مخکې مو د مارفن سنډروم پیشنټ چې د هغه مایوپیک ایم فار مارفن ایم فار های مایوپیک الریډي. اوس نیکسټ د ریټنا والا ټولې کوېسچن ډسکس کوو. نو اول میکولر ډیجنریشن سټارټ کوو. میکولر ډیجنریشن چې دی دا لیډینګ کاز اف بلایندنس دی in industrialized country. په دې کې چلو شي macular damage چې which is a central part of retina which is part of retina responsible for central vision. risk factor دې کې څه دي؟ increasing age and smoking. پیشنټ چې هغه اکثر asymptomatic بعض اوقات ورته ویجوال پرابلم راشي such as distortion vision, blurred vision یا difficulty with fine visual acuity. بس اکثر وہ پیشنټ چې بالکل بې تکلیفه وي خو بعض اوقات ورته ویژن چې دی آی کې لږ معمولي ونده کې پرابلم راشي، صحیح فوکس نشي کولی صحیح ده په ډرایوینګ کې او په ریډینګ په دوران کې. نو کلینیکل فاینډینګ به سي ډسټارشن اف سټریټ لاین چې ورته توخی که نه به دته ویوي غونته کې ښکاري لږ کو غوندې به ښکاري. ګریډ ټیسټ چالو کې انسو کاپي ورته مخکې ونیوي که نه دته به سنټرل ایریا چې د پای کې سکټو مخ ښکاري به ورته بالکل امټي ځکه دې کې سنټرل ویژن لاس دی او چاپیره د نور لاینونه چې دي انسو والا که نه نو هغه دته کاږه کاږه ښکاري صحیح ده انسټډ اف نیغ. دې ته وایي ګریډ ټیسټ. بل ډروسن ډپازټ چې دي دا فریکوینټلی موجود دي په افتالمالوجیکل ایگزامینیشن باندې کې دي میکولر ډیجنریشن پیشنټ کې. ټریټمنټ سره انټي وی جی فور ورکولی شي، فوټو ډاینامیک تھراپي اینډ لیزر سرجري. دا 67 کالو کس ته پراګریسیو ویژن لاس دی ان رایټ آی. هیسټري هایپرټنشن ټایپ 2 ډایبټیز ملیټس دي خو ایگزامینیشن نیورولوجیکل ایگزامینیشن باندې کې سنسری موټر ډیفیسټ نه دی، مطلب ټایپ 2 ډایبټیز پکې تاسو رول نه دی ادا کړی دی بلایندنس کې. history of smoking هم د smoking hypertension risk factor شو، ایج another risk factor شو. وایي چې کله چې د ګریډ منته کې ګریډ ته وکتل نو پیرالل ورټیکل لاین او هریزنټل لاین چې دي دا ورته بینټ اینډ ویوي ښکاري، مطلب ګریډ ټیسټ پازیټیو دی. ګریډ ټیسټ موږ څه کې کوم میکولر ډیجنریشن کې. نو میکولر ډیجنریشن از د کریکټ څومره سمپل کوېسچن وو. another 76 کالو کس ته پینلیس ویژن امپیرمنټ دی. 4 میاشتو نه د ډیفیکلټي ریډینګ دی اسپیشلی فرام د رایټ آی. په رایټ سر کې نظر کمزوری دی. which the patient notice dark spot when closes the left eye چې سترګه بنده کې which is normal. نو د abnormal right سترګه کې دته ډارک سرکل میلاو شي which is the central scotoma. which د چې دا کتاب لږ سایډ ته ونیوي د سترګې رایټ سترګې لږ سایډ ته ونیوي کنه بیا د کتاب پړاولی شي، مطلب پیریفرل ویژن انټیک د سنټرل ویژن یې ډسټارټډ دی. نو داسې چې د میکولر ډیجنریشن میکولر از ریسپانسبل فار سنټرل ویژن. نو دې د وجې نه د سنټر کې به ته سکټوما ښکاري، پیریفرل ویژن به انټیکټ وي. نو پیریفرل ویژن باندې کې دی بک موک هر څه نارمل اکټیویټیز کولی شي. نو ایج 76 دی. اټ از میکولر ډیجنریشن. ریټینوبلاستوما چې ده کنه دا موست کامن انټراکولر ټیومر دی اف چایلډهوډ. دا د ریټینوبلاستوما جین د وجې نه کې دوه ټایپ دي، سپوریډک دی او هیریډیټري دی. سپوریډک چې دی کنه دا یونیلیټرلی دا خو سړي په ډایرکټ پوهېږي. سپوریډک چې دی هغه ان ټایم ډیورنګ لایف کېږي نو دا یونیلیټرل تاسو هم کېدی شي مې بي بایلیټرل. خو دا هیریډیټري چې دی که نه دا بایلیټرلی همیشه دی پر. نو هیریډیټري از بایلیټرل، سپوریډک از یونیلیټرل. as for sporadic as for single eye affection. presentation به سي 2 کال نه به کم ماشومیات ساته ایج از لیس دین 2. او لیکوریا سټریبسمس نسټیګمس. نو لیکوریا څه مطلب دی؟ وایټ پیپل ریفلیکس نارمل پیپل ته رڼا ونیوه او ته اورنج کلر ښکاري یا ریډ کلر.
خو دې پیشنټ کې به د رټنوبلاستوما پیشنټ کې به ماشوم پیپل چې دا به تک سپین ښکاري. نو لیوکوریا، سټریبسمس، نیسټیګمس ټرایډ یاد ساته په 2 کال نه کم ماشوم کې. لیکوریا، سټریبسمس، نیسټیګمس. منیجمنٹ سے اینڈ ڈائگنوز مونږ ایم آر آی کو اف برین اینڈ آربٹ ټو کنفرم د ډایګنوز بایوپسي نه کو ډیو ټو ریسک اف بلیډینګ. ټریټمنټ څه دی؟ خاص ټریټمنټ خو نشته، خاص دوی کیموتراپي، ریډیوتراپي او سرجري وکړه. ډیپینډ کوي سرجري با لکه چې کله لیس دین 50% اف ریټنا یې نیولي سي نو لیس دین ګریټر دین 50% ریټنا یې نیولي د ټیومر نو بیا به سرجري کوي. ځایي سندره بعض وخت دومره شاټ راکوي چې 9 میاشتو جینۍ ده او رایټ سترګه کې ورته وایټ ریفلیکس دی، لیفټ سترګه کې ورته ریډ ریفلیکس دی. نو دا څه شی دی؟ د ریټنوبلاستوما. نو یاد ساته دا ما ووی کنه چې هیریډیټري کاز چې دی کوم چې په ماشومانو کې هیریډیټري کاز چې دی کنه هغه اکثر دواړه آی افیکټ کوي. نو دا آی تھنک دغه دی سپوریډیک فارم دی ځکه چې رایټ سترګه کې وایټ ریفلیکس دی، لیفټ سترګه کې ریډ ریفلیکس دی. نو بعض اوقات صرف وایټ ریفلیکس لیکوکوریا دی کې دومره بزنګ ورډ دی چې صرف دا یې راکړلی 2 کال نه کم ماشوم بس دا ریټنوبلاستوما ده. نو دیس از وایټ ریفلیکس فار یو، ریډ ریفلیکس او وایټ ریفلیکس دا دي. او دا وګوره په ایم آر آی باندې کې ریټنوبلاستوما پته څنګه لګي. دا نور خبرې پرېږده، مخکې ایمیج ته وګوره، دا دواړو سترګو ته دا تکه سپینه ده، مطلب دا نارمل ده، د بلې کې نیمې نه زیات تور لیجن دی. صحیح ده. نو دغه ریټنوبلاستوما ده. په دې کې مو ته کتې شي داسې درته دا ښکلې بالکل مخامخ کړلې. نو دا ریټنوبلاستوما د ایم آر آی باندې داسې پته لګي. نو سټریبسمس او نیسټیګمس هم یاد ساته. خو مین پریزنټیشن اکثر لیکوکوریا او لیس دین 2 year ایج. 2 کال ماشوم دی. بل ویده ته په ایگزامینیشن منته کې رایټ آی از مایډلی ډیویټډ ټوورډ نوز. نو رایټ آی کې سټریبسمس میلاو شو او پیپلری ریفلیکسز آر ایسیمیټریک. دا ایسیمیټریک ریډ ریفلیکس چې دی دا شو کوي کنه چې یو سایډ ته ریډ ریفلیکس بالکل نارمل دی، بل سایډ ته صحیح نه دی، مطلب وایټ ریفلیکس شو. د انډایرکټ طریقې سره ویلي. نو سټریبسمس هم دی، وایټ ریفلیکس هم دی، 2 کاله ایج هم دی. نیکسټ وکړه ډایلیټډ فنډک ایگزامینیشن وکړه. نو په هغې منځ کې ورته ریټنوبلاستوما میلاو شي. دا ریټنوبلاستوما ان ادر کوېسچن مطلب دا شو چې ریټنوبلاستوما موږ ته په ډایلیټډ فنډس ایگزامینیشن باندې میلاویږي. اوس کازز اف اکیوټ پینلیس ویژن لاس، یو دم نظر ختم شي او درد ورته ونیسي. د دې 4 کازز دي: سنټرل ریټینل ارټری اکلوژن، سنټرل ریټینل وین اکلوژن، ریټینل ډیټیچمنټ او ویټرس هیمریجز. نو سنټرل ریټینل ارټری اکلوژن چې دی کنه د کې سیمټم بسې سیور ویژن لاس وذ ټمپورل سپیرینګ. ټمپورل سایډ چې دی کنه پای باندې ورته سلګ ډیر ښکاری نور ویژن بلاس شي. نو دا ویری هال مارک ډیفرنشیټینګ فیچر شو چې دی کې ټمپورل سپیرینګ دی. کلینیکل فایندینګ په دې کې سی فیل فنډس وذ چیری ریډ سپاټ. نو سی فار سنټرل ریټینل ارټری اکلوژن او سی آر دی کنه سنټرل ریټینل. نو سی آر چیری ریډ، سنټرل ریټینل چیری ریډ. سنټرل ریټینل خو په وین کې هم راځي خو بس یاد دې ساته شي سنټرل ریټینل ارټری کې چیری ریډ سپاټي. صحیح ده. منیجمنټ څه دی؟ اکولر مساج او ترمبولیټکس، ریډکشن اف انټراکولر پریشر. دا ته پته ده الریډي. د آینه سنټرل ریټینل وین اکلوژن چې دی په دې کې به سیمټم صحیح، په دې کې به بلډ ویژن ټو سویر ویژن لاس، یا به ویژن لږونه بلډ شي یا به بیخي ختم شي. په ایگزامینیشن باندې موږ ته څه میلایي کلینیکل فایندینګ کې هغه د فنډس وذ ریټینل هیمریج اینډ اپټیک ډیسک ایډیما. نو دا خو ویری ایزی ده الریډي آی نو. منیجمنټ به څه کوي؟ ابزرویشن او انجکشن اف وی جی اف انهبیټر. ریټینل ډیټیچمنټ چې دی په دې کې څه وي سیمټم؟ فلوټر، فوټاپسیا یعنی فلیشنګ لایټ او پراګریسیو ویژوال فیلډ افیکټ. نو ټول مین مسله ټول په سیمټم کې او کلینیکل فایندینګ کې. نو سیمټم په دې کې فلوټر، فوټاپسیا، پراګریسیو ویژوال فیلډ افیکټ دا په ریټینل ډیټیچمنټ کې دی. کلینیکل فایندینګ په دې کې سی فنډس وذ ویټرس هیمریجز اینډ مارک الیویشن اف ریټنا. نو مارک الیویشن اف ریټنا او ویټرس هیمریجز چې دی دا به په دې کې ریټینل ډیټیچمنټ کې فایندینګ وي. منیجمنټ د دې سرجیکل کوریکشن دی. بل ویټرس هیمریج په دې کې به سیمټم صحیح، سیمټم او کلینیکل فایندینګ ټول ډیفرنشیټینګ دي کنه. په دې کې هیزي ویژن دی، ریډ هیو دی، آر ویژن لاس یا فلوټر شیډو. نو هیزي ویژن یا ریډ هیو، آر ویژن لاس، فلوټر اینڈ شیډوز. کلینیکل فایندینګ په دې کې سی ډیکریز آر ایبسنٹ ریډ ریفلیکس په بیخي ایبسنٹ پکې تا. نو ویټرس هغه ډیر بل شانته کې دی نورونه.
او بله خبره چې فلوټینګ ډیبریز به په ویټرس کې if secured waves of fundus. د 65 کالو کس ویت د سډن ویژن لاس ته په رایټ آی کې ویده نیوز کتل په ټي وي منته کې یو دم وي نظر لاړو نه دا اکیوټ ویژن لاس سره داسې تنیرو راکې چې سکار به کوي کې نه صافي کې نظر تلی ټایپ 2 ډایبټیز ورته 15 کالونه اوس ورته وشي ویجوال اکیوټیز ریډیوس ټو لایټ پرسپشن صرف لایټ پرسپشن کولی شي نور چارت پړاوول او ګوتې لیدل ګوتو کې ډیفرنشیټینګ او دا شیزونه نه صرف لایټ پته ورته لګي په افیکټډ آی کې لیفټ آی رایټ آی کې لیفټ آی نارمل له وی په افزالموسکوپي منطقې لاس اف فنډل ډیټیل فنډس چې د پوسټیر پورشن اف ریټنا دی کنه بیا پکې بیخي ښکاري نه نو هغه کله نشي ښکاري دی چې کله د عین مخکې څه بل شي د هغې نه چې مخکې کوم سټرکچر دی او کې داسې نارملټي راشي چې هغه پناه کړي نو ویټرس هیمریجز 1 صحیح ده ډایبټیک نفراپاتي کې ته کوم بل دغه کولی شي دا خو نشي دغه کولی شي ایروسونه بند شو یا لینزو پیک شو صحیح ده لینزو پیک هم ته دغه کولی شي خیر خو کې به ته له وایټ ریفلیکس راکو نو دته ډایبټیک پیشنټ ته فنډس لاس څه د وجې نه کېدی شي فنډس ډیټیل دی نشي لیدی ویټرس هیمریج کریکټ انسر از ویټرس هیمریج او د مخکې وګوره باندې کې ډارک ریډ ګلو په فنډ اپتلموسکوپي منته کې میلاوي نو ریډ ګلو مطلب دا دی چې د نظر لاس چې دی هغه دغه نه دی پردې نه دي یعنی کیټاریکټ نه دی کیټاریکټ د وجې نه بیا وایټ ګلو میلاویږي دلته ریډ ګلو میلاو شي ده او فنډل ډیټیل لاس شي نو اټومیټیکلی ویټرس هیمریج از کریکټ الاټ اف کسانو چې دی هغه ریټنل ډیټیچمنټ یې کړلی نو ریټنل ډیټیچمنټ چې دی که نه پکې به فلوټ راځي او بله خبره په فنډوسکوپي منطق کې موږ ته الیویټډ ریټنا میلاویږي وید فولډز اینډ ټیر نو چې ریټنا ډیټیچمنټ شي نو اوس دا وګوره نو دې کې دا فولډ غونته کې جوړ شي دي صحیح ده نو دا فولډ به موږ ته په فنډوسکوپي منطق کې میلاویږي او سنټرل ریټینل ارټري دپاره چیرې ریډ سپاټ یاد ساته سنټرل ریټینل وین اخري پاتې شو هغه دا نور شي ایکسکلوډ کړي نو هغې نه درته هم پته لګي او که نه سنټرل ریټینل وین هم الریډي هم ډیټیل کې ویلي میکولر ایډیما چې راته پکې میلاو شوه ډایلیټډ فنډس ویسل پکې ته میلاو شو نو دغه کمپیوټرایز ټوموګرافي منطق کې به دا ته پرفیوز ویسل میلاویږي او ډېر هغې باره کې ماته ډېرې پتې دي خو دا درې یاد ساته ډایبټیک ریټیناپاثي in another question 65 کالو کس with a blood vision دی په بوت ای کې فار د فاست 2 منت دی لس کالونه دلته ډایبټیز دی او میډیکل ټریټمنټ چې دی او فالو اپ چې دی هغې نان اډهیرنټ دی فنډوسکوپي منطق کې مایکرو انوریزم میلاو شو ډاټ اینډ بلاټ هیمریجز میلاو شو او ریټنل هارډ اکزوډیټ میلاو شو نو مایکرو انوریزم ډاټ اینډ بلاټ هیمریجز ریټنل هارډ اکزوډیټ میلاو شو نو دینه به تله نور غټ څه هنټ راکړي د ډایبټیک نفراپاتي صحیح ده نو هغه دا ډایبټیز چینجز کې الریډي دا ای کې ډېر ډیټیل سره ویلي دلته خو ډېر معمولي غوندې دغه راکړو نو نیکسټ به موږ څه کوو په ډایبټیز کې موږ څه کوو فوټو کوآګولیشن تراپي کوو نو ایوالویشن فار فوټو کوآګولیشن تراپي 65 کالو کس دی ته ویژن ډسټربنس دی ان د لیفټ آی وی چې په دته هیڅ مسله نه وه خو دیس مارنینګ سډنلی نوټس ډارک ویب ان هر پیریفرل ویژن کې ډارک ویب یا دې په دې منطق کې راکې کارټین رالل په پیریفرل ویژن منطق کې یا ډارک ویب رالل د سترګو منطق کې پردې راغلي صحیح ده وی دې ته فلیشز آف لایټ نو فلیشز آف لایټ په لیفټ آی کې مطلب دی فوټاپسیا از ویری 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 هال مارک آف ریټنل ډیټیچمنټ نو اوس وی د ډیکریز پیریفرل ویژن دی decrease peripheral vision in the temporal visual field کې peripheral vision چې دی هغه خراب دی دا څه چې د retinal detachment اپتلموسکوپي باندې موږ ته څه میلاویږي fold of elevated fold of retina موږ ته میلاویږي او retinal tear نو هغه اپتلمولوژیک ایگزامینیشن دلته کې نه دی راکړی صحیح ده خو دا فوټاپسیا او ډارک ویب یا کارټینز چې دي دا ویری هال مارکس دي د retinal detachment دا ور د ډارک ویب او تورې پردې داسې ښکاري کارټین یا ډارک ویب په ریټنل ډیټیچمنټ کې ریټینایټس پیګمنټوزا چې رقم دا خو ډېره اسانه بیماري ده چې دې کې اول نه به ایچلو شي پیګمنټ اپیتیلیم لاس شي بیا راډ لاس شي بیا کون راډ شي راډ لاس شي نو راډ څه دپاره ریسپانسیبل دی ډارک ویژن دپاره ریسپانسیبل دی مطلب د شپې نظر دپاره نو د شپې نظر چې دی هغه به اول نه لاس شي نو نایټ بلنډنس انیشل پریزنټیشن دی د ریټینایټس پیګمنټوزا بله خبره راډ چې دی په پیریفرل کې سي فار کون سي فار سنټرل که نه نو راډ په پیریفري کې د دې نه پیریفرل ویژن فیلډ به لاس شي او د شپې نظر به یې کمزوری د انیشل پریزنټیشن یې وروستو چلو شي چې کونز ورسره هم خراب شي نو د وجې نه ویجوال اکیوټي یعنې سنټرل ویژن فیلډ چې دی هغه هم لاس شي
خو هغه لیټ فایندینګ دی. اکثر پیشنټ په پریزنټ کې ډارک بلایندنس سره او په پیریفري کې فیلډ ډیفیکټ سره. خو اپتالمولوژیک ایگزامینیشن چې دی هغه دې نه وګوره. په دې کې فنډوسکوپي باندې موږ ته څه میلاویږي؟ ریټینل ویسل اټینویشن، یعنی ریټینل ویسل چې دا به ډېر زیات نیرو شي ډیو ټو ډیکریز میټابولیک ډیمانډ. نو نری ریټینل ویسل به ویکسي پیل اپټیک ډیسک به صحیح ده. نو پیل اپټیک ډیسک صحیح ده ځکه چې وینه ورته کمه شي ده. او ان ایډیشن ډیجنریشن اف ریټینل پیګمنټ اپیتھیلیوم د وجې نه ویچل کېږي. پیګمنټ ډیپوزیشن به په سپیکیول فارم کې ډیپوزټ شي. نو بونی سپیکیول دا لیټ فایندینګ دی. نو ارلی فایندینګ به سي ریټینل ویسل اټینویشن یعنی نیرو ویسل پیل اپټیک ډیسک او لیټ فایندینګ از بونی سپیکیول. فایندینګ داسې شکل دی پیل اپټیک ډیسک دی پکې دا ریټینل ویسل اټینویشن دی یعنی نیرو ریټینل ویسل. د 17 کالو جنۍ with the difficulty seeing at night while driving صحیح ده. With the patient has a visual field defect in the mid periphery in both eye periphery کی field لاس شي مطلب راړي تباشي دي. فنډوسکوپ ایگزامینیشن مطلب کې اپټیک ډیسک پارلر دی اټینویشن اف ریټینل ویسل دی with focal area of discoloration bilaterally. نو فنډوسکوپي ما کنفرم کړه او نایټ بلایندنس او پیریفري ویژن کنفرم with the retinoblastoma retinitis pigmentosa ده. دا ریټینایټس پیګمنټوزا ویم ځکه دې کې ریټینل پیګمنټ اپیتھیلیوم هم لاس شي او ریټینا هم لاس شي ریټینا راډین کون او نه ریټینل پیګمنټ اپیتھیلیوم لاس شي بیا راډ لاس شي. نو د دې پیریفري ویژن فیلډ او ډارک بلایندنس اول نه راشي ورته او نیکس ورته بیا ویژوال اکیوټي یعنی سنټرل ویژن فیلډ هم خراب شي په لاست کې. کیټاریک باره کې اوس خبرې کوو. کیټاریک چې دی که نه وي دا یوزولي بایلیټرلي خو پیشنټ چې دی هغه په یو ای کې سمټم مخکې ابزرو کړي دین ادر دن د کیټاریک بایلیټرل. په کیټاریک کې د هالوز اراوند برایټ لایټ چې دی د ډېر زیات هال مارک دی دا یاد ساته. نو هالوز درې شیزونو کې جوړیږي په میکوپیورولن کنجنکټیوایټس کې ګلوکوما کې او په دغه کې کیټاریک کې. او کیټاریک کې دا چې لکه نه فینشام ټیسټ چې موږ وکړو اسلیټ مخکې کېدو هغه تاو کړو نو دا دغه چې د منځ کې بروکن کېږي هالوز. نو دا موږ ته شو کوي چې دا کیټاریک د وجې نه هالوز دي. د دغه د وجې نه چې هالوز دي د میکوپیورولن کنجنکټیوایټس د وجې نه نو سترګو نه چخ کې صفا کړه نو دغه به ختم شي هالوز به ختم شي. او ګلوکوما کې هالوز چې هغه نان مطلب دغه کنټینیوس هالو وي هغه نه په سلیټ لیم باندې کې دغه کېږي بروکن کېږي او نه ختمیږي. خو یاد ساته ویری ویری امپارټنټ خبره دا ده که نه چې اکوټر ایگزامینیشن په ارلی کیټاریک فارمیشن کې ریډ ریفلیکس موږ ته راکړي. نو داسې نه چې ریډ ریفلیکس راکړي ته وایي چې نه کیټاریک خو بیخي نشي کېدی. نو ارلی کې ریډ ریفلیکس وي کیټاریک کې لیټ فایندینګ چې دی هغه وایټ ریفلیکس دی په کیټاریک کې. دا د کیټاریک فوټو دی د 75 کالو کس ویت ګریجوال انسیټ اف ویژن بلډ ویژن دی with the halos around the bright light ویني لانګ سټینډینګ ډایبټیز هایپرټنشن هیستوري د ورته سموکینګ هم کړلی. اوس په رائټ آی کې ویژن 20/80 دی په لیفټ کې 20/100 دی. نو ډیر زیات دواړه آی کې ویژن یا خراب دی. نو دا څه شی دی کیټاریکټ. In other question 48 women د with impaired vision the progress loss of visual acuity د ورته اوس د شپې دا ډرایوینګ نه کوي ځکه د ګاډو فلش لایټس چې دي که نه هغې نه چاپېره ته ګلیرز یعنې هالوز میلاویږي. ایچ آی وي هسټري د اوپیسیفیکیشن اف لینزز بایلیټرلی سرجیکل ریموول اف لینزز د کریکټ انسر ایچ آی وي چې ده دا ون اف د کاز دی اف کیټاریکټ. نو ریسک فیکټر فار کیټاریکټ چې دی که نه په دې کې ایج ګریټر دین 60 دی ډایبټیز مالیټس دی اکولر ټراما د ګلوکوکارټیکایډ پرولانګ یوز دی ایکسټرنل ریډیشن ایکسپویر دی او کرونیک ایچ آی وي. اوس ګلوکوما کې سین شروع کوو او نه اوپن انګل ګلوکوما طرف اوپن انګل ګلوکوما چې دی که نه د دې سنیروسي پیشنټ چې دی هغه یوویلي ایسیمپټومیټیک وي خو ګریجوال لاس اف پیریفرل ویژن فیلډ سره بعض اوقات هم پریزنټ کیدی شي او اکثر پیشنټ ایسیمپټومیټیک دي د وجې نه ارلی ټریټمنټ چې دا ډېر زیات ضروري دی ځکه دا بیا وروسته ایرریورسیبل دی. ټریټمنټ اپشن په اوپن انګل ګلوکوما کې څه ده تا خو ډېر زیات ډرګ ویلي ګلوکوما دپاره خو پراستوګلنډین آر د فرست لاین ایجنټ لایک لیټینوپراس بیمیټوپراس چې دی که نه دا پراستوګلنډین فرست لاین دی فار اوپن انګل ګلوکوما. بیټا بلاکر چې دی دا به ته اله ایډ کوي چې کله پراستوګلنډین انفیکټیو نو ته بیټا بلاکر یوز کولی شي خو آسما پیشنټ خیال ساته بیټا بلاکر هغه ته چېرته ورنه کړي او سرجیکل انټرونشن والا ورکوي چې کله ټاپیکل ایجنټ انفیکټیو وي. د 65 کالو کس دی ته
ټونومټري چې وکړه که نه نو آی کې ابنارمل ریډینګ راغی. ټونومټري موږ څه دپاره کوو؟ ګلوکوما دپاره کوو، هغې ابنارمل ریډینګ راغی. اوس خو ده ته ویجول سمټم او هیډیک نشته نو ای سمټمیټک دی. هسټري اف آسما دا ورته انټراکولر پریشر یو 28 میلو شو وچ از رایزډ او کپ ډیسک ریشو ډیرینج ده. نو ټول فایندینګ یې د ګلوکوما دي. صحیح ده. نو وچ اوس نیکسټ سټیپ نیکسټ ایشی به موږ ایډ کوو هغه دی لیټینوپراست. لیټینوپراست چې دی هغه مونږ فرست لاین ورکو په اوپن انګل ګلوکوما. نو سوال دا پیدا کېږي دا اوپن انګل ګلوکوما ولې ده؟ ځکه که نه چې دته انیشل پریزنټیشن نشته. کلوز انګل ګلوکوما چې ده که نه پای کې ارلی پریزنټیشن ډېر زیات عام دي لایک سډن آی پین، بلډ ویژن، هیډیک، نازیا، وومیټینګ دا ډېر زیات عام دي په کلوز انګل ګلوکوما کې. بله خبره انټیریور چمبر چې دا به شیل وي، مایل ډایلیټډ پیپل وي، کارنیل ایډیما وي. نو دا یو فیچر یې د کلوز انګل ګلوکوما والا نه دی راکړی او دومره اسانه نه ده. صحیح ده. ځکه دا اوپن انګل ګلوکوما ده، دا بالکل ای سمټمیټک دی او صرف لکه پیشنټ ته هېڅ مسله نه وه په اپتلمالوجیکل ایگزامینیشن باندې کې ارسه ټونومټري او سی ډي آر او انټراکولر پریشر رایز میلاو شو نو موږ سسپیکټ شو ګلوکوما دی. نو ځکه دا اوپن انګل ګلوکوما ده او فرست لاین از پراستوګلنډینز. دا یې سنیریو وګوره چې پته درته ولګي. 60 کالو کس دی with a sudden onset of severe pain دی in left eye with blood vision, nausea and vomiting. We was watching television in nearby theater. مطلب ډېر زیات سډن ورته شروع شي دي. ډیکریز ویجوال اکیوټي ده ورته او کارنیا چې د هغه هیزي د شیلو انټیریور چمبر نو شیل انټیریور چمبر ډایلیټډ فکس پیوپل هیزي یا ایډیمیټس کارنیا هغه درته هم میلاو شو او لیفټ آی از سټونی هارد ټو ټچ. نو دا چې دی اکیوټ انګل کلویر ګلوکوما. انګل کلویر ګلوکوما کې به انیشل منیجمنټ څه کوي؟ ریپټ انټراکولر پریشر ریډکشن به کوي. صحیح ده. او دین علاوه ټاپیکل ایجنټ ټیمالول وغیرہ به ورکوي، پیلوکارپین ای ډراپ او اورل آی وی ایسیټوزولاماید به ورکوي ټو ریپیډلی ریډیوس ایکوس هیومر پروډکشن. دا 62 کالو ښځه ده، دې ته اکیوټ رایټ سایډ هیډیک دی، اکولر پین دی ورته، نازیا ده او دا ارث ټلویزیون دې کتو ناڅاپه شروع شي. اوس ډیکریز ویژن ان د رایټ آی، کنجنکټیوال فلشینګ دی ورته، رایټ آی پیپل از میډ ډایلیټډ ټول سمټم دی د انګل کلویر ګلوکوما. نیکسټ موږ څه ورکو په دې کې اپشن سی ډي داسې دی چې دا موږ ګلوکوما کې ورکو. سی ایشی دی پریډنیسولون وچ از پراستوګلنډین دی او بل څه دی انټراوینس ایسیټوزولاماید. نو دې کې انټراوینس ایسیټوزولاماید واحد اپشن دی چې دا موږ انګل کلویر ګلوکوما کې ورکو. سوري د اپشن سی دغه نه دی، پراستوګلنډین نه دی، پای کې خو لیټونوپراست او ادر پراست راځي. دا دغه دی ګلوکوکارټیکایډ دی. نو دا خو بیخي غلط اپشن دی. 62 کالو کس ویت سډن انسیټ اف پین دی او ریډنس ان د لیفټ آی دی وچ ایگزامینیشن منته کې نان ریکټیو میډ ډایلیټډ پیپل دی او آی چې دا ریډ دا کنجنکټیوال فلشینګ دی. د اکیوټ انګل کلویر ګلوکوما نه در سنیرو د ویدي کې به نیکسټ بیسټ سټیپ سکه ټونومټري وګوره. ځکه چې اکیوټ انګل کلویر ګلوکوما کې چلو شي انګل کلوز شي هغې د وجې نه انټراکولر پریشر رایز شي نو ټونومټري به تا ته های ریزلټ راکړي. 75 کالو کس سره له اینول ویلنس ویزټ دپاره راغلی او اوس فنډسکوپ ایگزامینیشن باندې کې کپ ډیسک ریشو چې د سی ډي آر هغې انکریز شي ده. صحیح ده. او بله خبره ډیکریز پیریفرل ویژن ان آل ایکسز. نو دا څه شی دی؟ انګل کلویر اوپن انګل ګلوکوما دی. اوپن انګل ګلوکوما دا ولې ده؟ ځکه چې پیشنټ ته سمټم نشته که نه د انګل کلویر سمټم خو دا ډېر زیات ولیدل نو ته هغسې یو سمټم نشته په خپله انول ویلنس ویزټ له راغلی او په ایمه ده کې سی ډي آر یې ابنارمل راوختو او پیریفرل ویژن یې لاس شی دی. نو دا دی انګل اوپن ګلوکوما. نو دې کې څه کیدای شي چې په ګلوکوما کې دا کپ څنګه غټ شي. کپ چې غټ شي نو کپ ډیسک ریشو ابنارمل شي 0.7 نه زیاته شي. دا ډایبیټک ریټیناپتي ایمیج وګوره، مایکرو انیوریزم، هیمریج، هارډ ایکزوډیټ، میکولا، اپټیک ډیسک دا څنګه ښکاري پکې. هایپرټینسیو ریټیناپتي وګوره، ارټیریووینیس نیکینګ، کاټن وول سپاټ، هارډ ایکزوډیټ او ارټیریولر نیروینګ. لکه ارټیریول څومره تار شانتي شی دی پکې ته ایج ریلیټډ میکولر ډیجنریشن وګوره، په دې کې یلویش سپاټ اف لیپډ اینډ کیلشیم ته یعنې ډروسن سپاټ چې دی هغه درته زیړ زیړ ښکاري څنګه دانې دانې دي پکې ته. اپټیک نیورایټس هم وګوره، اپټیک ډیسک ایډیما پکې راته ښکاري. اوس بل دی ګلوکوکارټیکایډ انډیوس اکولر هایپرټینشن. نو ګلوکوکارټیکایډ چې دي دا چې کله ډېر ټایم دپاره استعمالوي نو دا یې چل کې اوپن انګل ګلوکوما کاز کوي بای کلاګینګ
د ټریبیکولر میش ورک. نو یاد ساته ګلوکوکارټیکایډز چې دی دا کومه ګلوکوما کاس کې اوپن انګل ګلوکوما. د 24 کالو کس راغلی که نه دته ویژن ډسټربنس دي ویده ته سویر پین او ریډنس ان بوث ای یو میاشت مخکې. دا اوسنۍ خبره نه کې میاشت مخکې داسې نه ته وایي چې په اوپن انګل ګلوکوما کې دا سمټم څنګه رالل. نو هغه انټیریور یوویټس ډایګنوس او پریډنیسون یې ورکړو. خو دا پیشنټ چې دی فالو اپ نه کوي دغه پریډنیسون کنټینیوز ټو یوز هغه ښه شی دی او سټیل دی د پریډنیسون یعنې ګلوکوکارټیکایډ آی ډراپ دی استعمالي. صحیح ده. وی بس ورته ډېر زیات لایټ ضرورت دي. مور لایټ از نیډډ ټو ریډ او experience halos around the light while driving at night. نو دا اوس ګلوکوما شروع شوه. اکولر ایگزامینیشن اوس نان ایریتمیټس کنجنکټیو ورته دا کلیر کارنیا ده ورته نه ورته هایپوپیا نشته نه ورته اوپیسټي شته اوس بالکل کلیر دی نه پیسه دردونه وردونه شته. نو دا څه شي د ټونومټري والا وکړه دته اکیوټ اوپن انګل ګلوکوما کاس چې دته اوپن انګل ګلوکوما کاس چې ډیو ټو ګلوکوکارټیکایډ یوز دا هالوز اراوند د لایټ او دغه نیډ مور لایټ ټو ریډ دا د هغې سمټم دي. نو ټونومټري باندې به دته انټراکولر پریشر د 22 نه هاي میلاو شي. کاسې د ټاکسیک اپټیک نیوراپاثي. ټاکسیک اپټیک نیوراپاثي د کوم کنډیشن کې کاس کېدی شي انټي مایکروبیل چې دي لایک ایتامبیټول کلوروکوین سلفونامایډ لینزولیټ دا یې کاس کولی شي. انټیریدمیک ډایجاکسین امیوډرون کیموتراپیک وینکرسټین میتوټریکزیټ او ادر ټاکسین کې الکوهول سچ از میتانول یا هیوی میټل سچ از لیډ مرکري او کاربن مونوکساید دا کاز د ټاکسیک اپټیک نیوراپاثي. د 45 کالو کس ته فزي ایریا ده in her central region in her central vision and report that color appear less vibrant than before. د ایتامبیټول استعمالي ټي وي لپاره او ویجوال اکیوټي اوس 20/40 ده بایلیټرلی. فنډوسکوپي باندې نو ابنارمالیټي سین نفس نفس د ایتامبیټول ډیسکنټینیویشن دا ټاکسیک اپټیک نیوراپاثي ډیو ټو ایتامبیوټل. سب کنجنکټیوال هیمریج. سب کنجنکټیوال هیمریج چې د ګندا بینن کنډیشن دی in which there is accumulation of blood in the space between sclera and conjunctiva. sclera conjunctiva په منځ کې یو بلډ وي. د دې کار څه کېدای شي ماینر ټراما د وجې نه هم کېدای شي ویګرس آی ربینګ د وجې نه هم کېدای شي spontaneous rupture of small conjunctival vessel د وجې نه هم کېږي. symptom totally symptom less condition د asymptomatic patient. صحیح ده. ښکاري څنګه appearance flat thin focal area of blood ښکاري in ocular surface. نور ای ایگزامینیشن به بالکل نارمل نه ورته څه سیمټم بس صرف د ایمیج نه ډایرکټ ته کلیر کېږي. ډایګنوز کلینیکلی ورک اپ ضرورت ورته نشته. سترګې ته وګوره ډایرکټ پته لګي په ایمیج کې ورته اوس پته ولګي او پیشنټ چې دا ریاشور کا ټریټمنټ ضرورت نشته 1 2 3 ویک کې په خپله ریزالو کېږي. دا وګوره ډېر سمپل سینیریو دی. 9 میاشتو ماشوم دی ریډ آی دی د چې نن پاسېدو نو مور په سترګه کې ریډنس نوټ کو بس نور هر څه نارمل راکړلي ویجوال اکیوټي هر څه او دا ایمیج راکړلي. نو دا ایښی دی سب اریکنایډ هیمریج دی. نبس نبس دی ریاشورینس. اوس ایکسټرنل هارډولیم او انټرنل هارډولیم. ایکسټرنل هارډولیم ته سټای وي. دا موږ سره د آیلیش فولیکل انفلیمیشن د پریزنټیشن به سي اریتمیټس ټینډر نډیول به ایٹ د لیډ مارجن کاز موست افنلی سټیفوریس بٹ کین بی سټیرایل ان مینی کیسز. نو ایکسټرنل هارډولیم د ایر فولیکل انفیکشن دی. صحیح ده. دا موږ ته په لیډ مارجن باندې کې ټینډر نډیول میلاویږي. انټرنل هارډولیم چې دی که نه دا میبومیان ګلیانډ انفیکشن دی او په دې کې به سي ټینډر نډیول ویزیبل ان پالپیبرل کنجنکټیوا د آیلیډ دنده څه شی دی پالپیبرل کنجنکټیوا دا کنه پای باندې موږ ته ټینډر نډیول میلاویږي خو دا وی لیس کامن دی. د دې منیجمنټ څه دی وارم کمپریسز انټي بایوټیک پین منیجمنټ بس څه خاص دغې نشته. د 33 کالو ښځه د پینفول سویلینګ دی اف د رایټ لوور آیلیډ فار د فاست 2 ډیز. په ایگزامینیشن منته کې لوکلایز سویلینګ دی الانګ د مارجن اف لوور آیلیډ. نو لوور آیلیډ په مارجن منته کې سویلینګ اریتیمیا اینډ ټینډرنس. نو دا ایشه شو سټای شوه. نو دې کې څه وارم کمپریس اونلی از د نبسانم. نو دا پکچر دی د سټای دا پریسپټر سیلولایټس دی سیدیکلی د خدای تین کارنل السر دی ځکه وینلی شي. آسان الفاظ کې لوکلایز سویلینګ ټینډرنس په لوور آیلیډ مارجن منته کې دا یا اپر آیلیډ کې لوور آیلیډ خو مطلب د آیلیډ په مارجن منته کې لوکلایز ټینډر سویلینګ از سټای. نیکسٹ دی پریس بایوپیا. پریس بایوپیا کامن ایج ریلیټډ ډس آرډر دی په دې کې د لینز الاسټیسټي لاس شي. صحیح ده چې لینز الاسټیسټي لاس شي نو دا په نیر ابجیکټ باندې فوکس نشي کولی. نو پریس بایوپیا کې نیر ابجیکټ چې دی آی باندې فوکس نشي کولی. مسله به ورته سي د ډیفیکلټي ریډینګ واچینګ ټي وي پرفارمینګ ادر ډیلی ټاسک دیټ ریکوایر نیر ویژن. فار ویژن په پریس بایوپیا کې څه کار نشته. نیر ویژن مسله ده. ایج ریلیټډ لاس اف الاسټیسټي اف لینز. ټیپیکل انسیټ څه دی هغه 40s دی پیک ان د 60s. په 40 کال عمر کې شروع کېږي او 60 کال عمر کې پیک ته رسي.
clinical presentation به holding reading material at further distance to try to focus. اخبار چې د بازار نه لرې نه وي چې پړاوي کی او no prior eye problem او normal distance vision. management دی reading glasses ولا ورکا bifocal or progressive lenses ولا ورکا صحیح ده او contact lenses او بیا surgery refractive surgery such as LASIK can be considered for the patient who want a more permanent solution. نو چشمې کنټیکټ لینزز ولا ورکړو که پرمننټ سلوشن غواړي سرجري ولا وکړه. دا وګوره 53 کالو کس دی مطلب ایج هم د 40 نه اباو دی. ډیفیکلټي ریډینګ فاین پرنټ وی دی بوک مینس او میگزین چې دی د عام لینز منطقي نه وي یعنی ځان نه لري نه وي ټو ریډ مطلب نیر ویژن یې خراب دی فار ویژن یې صحیح دی. نو دا مسله څه ده لینز الاسټیسټي پریس بایوپیا نو ویری ویری سمپل بیماری ده ایج ریلیټډ لاس اف الاسټیسټي اف لینز دی لري نظر به بالکل برابر نږدې نظر به کمزوري. اربیټل سیلیټس سره بل رور خوا کې څوک هغه دی دغه پریسپټل سیلیټس. نو پریسپټل سیلیټس کې سي چې اربیټل سیپټم نه مخکې کوم ایریا چې دغه به افیکټ کنه لایک ټارسم شو ګلینډ شو او آیلیټ شو. لایک آیلیټ سویلینګ وغیره به صرف ویزیبل به آیلیټ سویلینګ نور دته بس غټ پرابلم نه صحیح ده. بل د اربیټل سیپټم چې دی کنده کې سیپټم نشاته شي دی اپټیک نرف دی اکولر ایکسترا اکولر مسل دی نو هغه افیکټ د وجنه مومنت کې د آی مومنت کې ورته پرابلم په د اربیټل سیلیټس کې زه خیر دی ټول ترازو خو صرف مې تا لګ ریکال راکو چې دا دواړه بیماریان یو ځای لیکل شي دی په آی بوک کې. نو اربیټل سیلیټس چې د لوکل انفیکشن دی ریسپیکټری پارس دی لوکل انفیکشن لایک ساینوسایټس ډنټل انفیکشن سکن انفیکشن. ساینوسایټس ډنټل انفیکشن سکن انفیکشن یا اربیټل ټراما به ورته دینه بعد ورته سیمټمز شروع شي پینفول آی مومنت because of extraocular muscle involvement ophthalmoplegia به ورته پرپټوسیس به ورته ځکه چې شاته انفلیمیشن شي دی نو آیوال به مخکې را پوش کړي او ویژن چینجز به اپټیک نرف د وجنه نو په دې کې اپټیک نرف پرپټوسیس ophthalmoplegia او آی مسل د وجنه پینفول آی مومنت سي. ډایګنوزس کلینیکلی ډایرکټ دینم ته پته ولګي چې پیشنټ پرپټوسیس به ورته شي په سترګو منته کې به دړي ویژوال اکیوټي به کم شي او چې وي سترګې راپومه نو درد کوي نو دینه ډایرکټ پته ولګي خو سی ټي سکین هم کولی شي که ډایګنوز انسرټینی. ټریټمنټ از انټراوینس انټي بایوټیک او سرجیکل ډرینیج اف د ایپسس. دا 5 کالو الګ دی ودته آی پین دی بلډ ویژن دی ورته ومه صحیح د دین علاوه examination with the conjunctival injection the proptosis the periorbital edema the erythema on the right the limited adduction of the right eye and the pain with extraocular movement او وی there is moderate tenderness to palpitation over the right cheek مطلب دا ساینوسایټس او ساینوسایټس نه بعد ورته اربیټل سیلیټس شي دی نو وی د دې کنډیشن لپاره ریسپانسیبل دی بیکټیریل ساینوسایټس او هغه کنورټ شي دی اربیټل سیلیټس ته کمپلیکیټ شي دی. هرپیز اپتلمایټس ته راځم نو دا وګوره هټچنسن ساين سره په فنگر ټپ منته کې د نوز په ټپ منته سوري دانی په دې ټول ایمیجز کې تکاتې شي چې کله نوز ټپ باندې دانی ور سره اکولر ابنارمالټي دي ته هټچنسن ساين. اوس هرپیز اپتلمایکس سټډي کو په دې کې موږ سره سي د دې ویزډ وی دغه د وجنه ریکټیویشن د وجنه کیږي په دې کې به سي ریشز به او بل دغه به ocular finding by races in the V1 distribution with ocular finding is herpes zoster ophthalmicus. diagnose د clinically دی او لیبارټري چې هغه ضرورت نشته خو پی سی آر مونږ کولی شو فار وی زد وی سیرالوجي. منیجمنت سره سیستمیک انټي وایرل تھراپیز به ورکوي لایک ایسایکلویر فیمسایکلویر یا والسایکلویر کې اني ورکولی شي صحیح ده. انټراوینس تھراپي چې د هغه مې بي ریکورډ فار ایمیون کمپرومایز پیشنټ ار دوز وذ سایډ تھریټنینګ کارنل انوالومنت لکه کارنل دومره انوالو شي چې ویژن یې ورله خرابوي نو بیا انټراوینس طرف ته ځي ادروایز ټاپیکل انف. پین منیجمنت لپاره کارټیکوسټیراید انټي کنورسن انالجیسیک ورکولی شو فالو اپ. نو سیمپلی ریش او اکولر فایندینګ in the V1 distribution is herpes zoster ophthalmicus. Very very simple scenario دادی اکس کارو کاسته with severe pain دی across the right side of forehead and right eye. نو forehead او right eye دواړو منتی پین دی ورته burning stabbing pain دی مطلب د نرف انوالومنت دی پکې دا increase aching and tearing ول increase کېدی شي د cranial nerve 5 رول لري پدې کې او د carnal involvement د وجنه دا increase شي دی. اوس ورته right side of forehead nasal side wall او eyelid are hypersensitive to touch and contain scatter erythematous pigment.
نو په دې منطق کې سکیټر اریتیمیټس پیپیولم دي. نو رایټ سایډ اف فور هیډ نیزل سایډ وال دی پوسی سایډ وال او آیلټ ډېر زیات درد کوي او پیپیولز پې هم دي. دې نه به تل نور څه هینټ راکړي یاره سیسټمیک انټي وایرل تراپي شروع کړه. هرپیس زوسټر اپتلمایکس 3 days ګل راغله وی د پیورولنت ډیسچارج دی 3 days ډېر زیات سیګنیفیکنټ دی پیورولنت ډیسچارج 3 day والی ځکه چې within 24 hour چې دی هغه کیمیکل انجری کیږي ایته. بیا د دویمې ورځې نه والا تر 5 ورځو پورې ګونوکوکل انفیکشن د وجې نه ای راځي په ماشومانو کې ای انفیکشن او بیا د 5 نه والا 14 پورې د کلیمایډیا د وجې نه راځي. نو 3 days مطلب ګونوکوکل ته یو هند میلاو شو پیورولنت ډیسچارج از انادر هند فار ګونوکوکل انفیکشن ځکه چې په کلیمایډیا کې موږ سره یا واټري او یا میوکو پیورولنت ډیسچارج دي. پیورولنت نه صرف میوکو پیورولنت واټري ډیسچارج په کلیمایډیا کې او صرف پیورولنت چې دی دا موږ سره په ګونوکوکل کې. نو 3 days ګونوکوکل بس دی کنفرم کړه چې دته ګونوکوکل آی انفیکشن دی کنجنکټیوایټس دی. نو دا نور فقط تاسې ګپ دپاره پړاو کا وټامین کې اریترومایسین آیمنټ دار سي دا اخیستي دي وټامین ویکسینیشن اوس ورته بایلیټرل آیلیډ ایډیما د کنجنکټیوال انجکشن دی او پیورولنت ډیسچارج دی. نو دی چې دی ګونوکوکل کنجنکټیوایټس هغه ریویو والا لیس دین 24 hour کیمیکل 2 to 5 days کې ګونوکوکل په دې کې به پروپیوز پیورولنت ډیسچارج او 5 to 14 days کې واټري او یا میوکو پیورولنت ډیسچارج او په ټول کیسز کې کنجنکټیوال انجکشن او آیلیډ ایډیما وي. صحیح ده. او لنې چې دی په دې کې مایلډ کنجنکټیوال اریټیشن او ټیرینګ به انجکشن باندې یعنی کنجنکټیو به تک سره نه او دا څه د وجې نه کېږي کیمیکل خاص کر کوم یو اریترومایسین کوم چې پروفایلکسس دپاره ورکړو د ګونوکوکس هغه بعض اوقات کیمیکل انجری آی کې کاز کې خو په دې کې داسې سویر سیمټم نه وي لکه کنجنکټیوال انجکشن شو ایډیما شوه دغه سیمټم به پکې دا بالکل نه وي نه به پکې ډسچارج وي بس جسټ ټیرینګ. نیکسټ دی ټریکوما. ټریکوما چې دا که نه دا کرونیک انفیکشن اف ای دی کاز بای کلیمایډیا ټریکومیټس سیروټایپ ای بی سی. دا ټرانسمیټ کیږي څنګه اکولر او نیزل سیکریشن په تھرو باندې ټرانسمیټ کیږي خاص کر په اوور کراوډډ پیشنټ کې اوور کراوډډ ایریاز کې. کلینیکل پریزنټیشن صحیح اکټیو ټریکوما چې دا که نه په دې کې فالیکولر کنجنکټیوایټس یعنی وایټ یا یلو فالیکل برته میلاویږي په اپر ټارسل کنجنکټیوا منطقه کې. نو اپر ټارسل کنجنکټیوا منطقه کې یلو یا وایټ فالیکل په اکټیو ډیزیز کې تاسو میلاویږي. دا یوزلی اسیمپټومیټیک یا مایلډ ریډنس ایچینګ یا ډسچارج ریپیټډ انفیکشن د وجې نه سکارینګ کیږي ټریکیسس کیږي او هغې د وجې نه چې وشي سکارینګ ان ټریکیسس د وجې نه کارنیل اوپیسټي وشي او بلایندنس وشي. نو په ټریکوما کې اکټیو ډیزیز کې لکه اورنیزرمن ډیزیز وشو که نه دا هېڅ مسله نه کوي خو ریپیټډ ډیزیز د وجې نه سکارینګ اینډ ټریکیسس اف دغه وشي کارنیا وشي هغې د وجې نه اوپیسیفیکیشن اینډ بلایندنس وشي. د دې ډایګنوزس پیورلی کلینیکل دی نو لیب از ریکوایرډ. oral erythromycin is the treatment of choice یاد ساته oral not IV not دغه آینمنټ فارم کې یعنی ټاپیکل بلکې oral erythromycin is the treatment of choice په آپشن کې بعض اوقات سړي راکړي چې دغه که نه ټاپیکل نو ټاپیکل نه دی ښه اورل کنټیک ټریټمنټ چې دی هغه به هم اورل ایزیترومایسین ورکوي کوم چې یو بل ته نږدې نږدې خلک پاتې کېږي جلران دا شیزونه صحیح ده. دې نه علاوه ښه دغه دي یو سپیشل سوري جلران نه دا ماشومانو کې اکثر کېږي که نه نو دې د وجې نه نرسري هومز چې دي که نه کوم ځای کې چې ماشومان خلاري هغې کې کلوز کنټیکټ دپاره ایزیترومایسین اورالي ورکول غواړي. نو دا هغه میکوپیورولنت کنجنکټیوایټس چې دی که نه هغه ټریکوما هم ده صحیح ده. نو هغې سیمټم ځان ته ریکال کوه خو دا درته یاد دي 4 کالو ماشوم دی وده ته آی ریډنس دی بایلیټرل آی ریډنس دی میکوپیورولنت ډسچارج دی فار د فاست 2 ویک د 6 کاله وړوکي 6 کاله ورور چې دی هغه یو کال مخکې ورته سیملر اپیسوډ په خپله ختم شو. اوس په ایگزامینیشن منته کې فیل فالیکل دی او انفلیمیټری چینجز دی ان د ټارسل کنجنکټیوا بایلیټرلی 500% کنفرم شو چې دا ټریکوما ده. نو ټریکوما ده که نه نو آپشن ووهه. دا د ټریکوما سټیج وګوره اکټیو انفلیمیشن کې تا بالکل په اپر آیلیډ لاندې دې کیس کې وایټ دی خو وایټ یا یلو فولیکل تا ته میلاوېدی شي. په سټیج 2 کې اپر ټارسل کنجنکټیوا چې دا هغې سکارینګ شروع شوی دی نو وګوره اولنی کې دانې دي دویم کې سکارینګ دی او په دریم کې وګوره پوره کارنې اوپیسیفای کړله او بلایندنس شوی دی. اوس یو ټسټ سره راځو خو آینه مخکې انټیریر یویل ټریک کې چې د پوسټیریر چې د انټیریر یویل ټریک کې آیرس او سیلري باډي راځي د دې لوکیشن سره د انټیریر پارت اف آی کې بټوین د کارنې اینډ لینز موجود دی. نو انټیریر یویل ټریک کې آیرس سیلري باډي راځي د انټیریر پارت اف د آی یعنی کارنې او لینز منځ کې موجود دی. پوسټیریر یویل ټریک چې په دې کې کورایډ راځي او پوسټیریر پورشن اف سیلري باډي راځي. نو کورایډ ان پوسټیریر پورشن اف سیلري باډي از کالډ پوسټیریر یویل ټریک او دا څه کې موجود دی بټوین سکلیرا اینډ ریټنا.
بس دومره دې یاد وساته چې په انټیریور یوویل ټریک کې آیرس سیلري باډي راځي، پوسټیریور یوویل ټریک کې پوسټیریور پورشن اف سیلري باډي او کوراید راځي. ټوټل یوویل ټریک څه شی دی؟ آیرس سیلري باډي اند کوراید. نو انټیریور یوویټس تاسو په آی کې ډېر ښکلی ویلې درته هغه نه ریپیټ کوم، خو کوم سیستمیک ډیزیز سره د دې اسوسییشن دی نو هغه وګوره سارکوډوسیس سره، سایفیلس سره، سپنډایلو ارترایټس سره، ایچ ال ای بي 27 سپیشل ټایپ انټیریور یوویټس دی کوم کې چې فیبرینس ایکزوډیټ جوړیږي نو هغه ریکال کا. نو سپنډایلو ارترایټس، سایفیلس، سارکوډوسیس ټریپل اس سره د دې ریلیشن دی، سارکوډوسیس، سایفیلس او سپنډایلو ارترایټس. سیمټمز صرف ریوایز کا: اکولر پین، فوټوفوبیا، ډیکریز ایکیوټي او سیلري فلش، پیپلری کنسټرکشن، پیپل کنسټرکشن او هایپوپیان. نو دا وګوره 29 کالو کس ته بلډ ویژن دی ورته او رائټ آی پین دی ورته او دا پین چې د انکریز وین هی از ان لایټ مطلب فوټوفوبیا ده ورته. دته یو کال نه جنرالایز فټیګ دی، سلیپ پرابلم دی، بیک پین دی او اوکیجنل هیل پین دی. نو مطلب دته دغه دی سپانډیلوسیس ارترایټس دی. صحیح ده. ایچ ال ای بي 27 والا. اوس ورته رائټ آی منطقي ریډنس اف سکلیرا دی. Right pupil is constricted and there is photophobia and pupil constriction, photophobia او دغه ایچ ال ای بي 27 هیستوري او بلډ ویژن دی کنفرم کړي د انټیریور یوویټس دی. نو ایش والا کا ایکس ری اف سیکروایلیک جاینټ کا چې ته ایچ ال ای بي 27 والا ارترایټس کنفرم ان انکلوزنګ سپانډولایټس. 32 کالو کس دی وید ترایټ آی پین دی او ډیسچارج دی خو ایکیوټلی یو دم دا ورته شروع شي دی پین اینڈ ډیسچارج. د کنټیکټ لینز ډیر عمر د پاره استعمال کړي او اوس ورته تک ګلابیولر یلویش ډیسچارج په میډیل آی کارنر منته کې. صحیح ده. او ان د لیډ مارجن میډیل آی کارنر او لیډ مارجن منته کې ورته یلو ګلابیولر تک ډیسچارج. د کارنیا از ایډیمیټس هیزی اینڈ السریټډ اینڈ دیر از ایکسټینسیو سکلیرل انجیکشن. نو دا خو کنفرم شو د کې کارنیا انوالومنت دی ټول کنه او ډیسچارج دی او دغه دی پکې ته په آیلیډ منطقې او په دغه باندې ډیسچارج دی مطلب چخ کې مخکې بکې جوړې شي د کارن انوالومنت دی نو کیراټایټس دی خو کنټیکټ لینز استعمال کړل دا سوډوموناس کیراټایټس شو. صحیح ده. نو سوډوموناس کیراټایټس از د کریکټ آنسر. په دې کې نور یو هم داسې اپشن نشته چې وایي کې د کارن انوالومنت لکه څومره سټوپډ دغه د اپشن دی انګل لویر ګلوکوما انټیریور یوویټس ایپیسکلیرایټس نیموکوکل کنجنکټیوایټس 16% کسان انټیریور یوویټس دغه کړی وي انټیریور یوویټس کې کنجنکټیو خو تک کسرې خو کارنیا از پیرډ. نو دا بیکټیریل کیراټایټس سره راکړل نارمل ایت وګوره بیکټیریل کیراټایټس ته وګوره نو کارنیل السر دی پکې ته کارنیل اوپیسیفیکیشن دی پکې ته سکلیرل انجکشن دی پکې ته مطلب سکلیر ایت کسره ده او میکوپیورل ډیسچارج دی پکې ته دا په بیکټیریل کیراټایټس کې ته ملاویږي. فین فوټوفوبیا مین پریزنټیشن ایکیوټ ګلوکوما چې ده په دې کې مډ ډایلیټډ پیپل له کارنیل ایډیما کلاوډنس دی او کنجنکټیول ریډنس دی خو ډیسچارج او چخ کې مخ کې دا پکې ته نشتی فین فوټوفوبیا وغیرہ پکې ته نشتی. انټیریور یوویټس وګوره په دې کې فینفول آی وذ فوټوفوبیا خو کارنیا انوالومنت پکې ته نه او په دې کې موږ ته هایپوپیان هم ملاوي دی شي. هایپوپیان په دې کې ډېر ویری کلاسیک فیچر دی. ایپیسکلیرایټس وګوره په دې کې انسان بالکل ایسیمپټومیټیک پین ایشي ورته نه خو دا ډېر کم دی دا کامن دی د مریضان ما ډېر په خپل هم لیدلی دا وګورئ واسکولر کنجیشن دی د لیټرل سایډ نه راغلی ورته. صحیح ده. نو ان افیکټډ کارنیا ده او ایلیویټډ ایپیسکلیرل ټیشو دی د پین سیمټم ایسوم نه. Another 32 کس راغی وی ته پین دی او پین واټرینګ او ریډنس ان د لیفټ آی دی سیملر اپیسوډ ورته مخکې هم راغلی فیو منثس اگو او اوس ورته کلیر ډرینیج از ویزیبل مطلب واټر ډرینیج دی. پیورولنت ډرینیج چې د بیکټیریل انفیکشن کې خاص کر نو دته پیورولنت ډرینیج نه دی بلکې واټر ډرینیج دی. صحیح ده. او ډیفیوزلی ایریمیټس اراوند د آی around the cornea sorry نو آی چې دغه ډیفیوزلی ایریتیمیټس ته کسره د کارنیا نه چاپیره رائټ آی بالکل نارمل لا او د لاندې د ایمیج راکړل دي کې د ډندریټک السریشن ته تخکاری د هرپیس سیمپلیکس کیراټایټس دی. په دې کې هیستوري اف پرایر اپیسوډ چې وکنه نو دا یو هند دی هرپیس د پاره مخکې هم شي اوس بیا وشو چې د هرپیس کې کیږي او بل خبره په دې کې دا کنجنکټیول ایریتیمیا اراوند د کارنیا چې دا دې ته وی سیلیری فلش دا په وایرل کیراټایټس کې ډېر خاص دی. کنجنکټیول ایریتیمیا اراوند د کارنیا کلیر ډیسچارج مخکې ورته شی اوس ورته بیا وشو دا ټول وایرل کیراټایټس فیچر دی. نو هرپیس سیمپلیکس کیراټایټس از د کریکټ آنسر.